ګرانو کتونکو دا مهال وومن اینډ چلډرن هسپتال کې موجود یم. تاسو به وینئ د صفحې حالات ورسره چې کوم دی خاموشي دلته کې چې کومې مشینرۍ لګېدلې دي نو دلته چې څونه پوهان دي د هغوی نه موږ تپوس کوو نو هغوی وایي دا مشینرۍ یو په سکر کې یو هسپتال دی دا په هغې کې شته بل د چارسدې په رزړ هسپتال کې شته خو د بده مرغه په 135 مریضانو باندې یو ډاکټر دوه نرسانې څنګه چې ما د ډاکټر عادل صاحب سره خبرې اترې کولې نو موږ صدر پاکستان ته وایو چې چارسدې د وومن اینډ چلډرن هسپتال دغه ډاکټرانو له د دغه ستاره امتیاز چې کوم دی نو اعلان وکړه دې ډاکټرانو له ایم ایس صاحب له چې کوم دی نو عادل صاحب په کمو وسایلو کې بیا چې چا سره تعلق دی زه په دې باندې خپله ګوی ورکوم چې په واوډه کې د چا سره تعلق دی نو په هغې د بجلۍ دغه وکړه د حکومت پکې هغه شانتې دغه نشته یا یونیسف والا نه چې کوم کار واغسته نو دغه خو هم د ستاینې دی خو عادل صاحب ډېر په معصومانه انداز کې د چارسدې دغه ویور عوامو ته دا اپیل وکړو چې تاسو دغه هسپتال ته راځئ دې ډاکټرانو سره رویې خو ساتئ د بدو رویو په وجه باندې موږ بیا ډاکټر رامنې کوو ډاکټر نه رامنې کېږي هغه خپل ټرانسفر وکړي نو کم سړی چې درغلي کوي په خپله ډیوټۍ کې نو نه په معاشره کې عزتي او آخرت کې هم چې کوم دی نو بد خال به وي خو چې یو ډاکټر ډیوټي کوي او په مخلصۍ سره لګوي او هغه سره موږ بده رویه چې کوم دی نو هغه وساتو نو دا ډېره زیاته د افسوس خبره ده پکار ده چې موږ نه ته په ګنټو کینو بل ځای کې افسر ته په ګنټو کینو خو چې ډاکټر له راشو نو بیا موږ 10 منټه او 15 منټه چې کوم دی نو انتظار نشو کولی نو هغه ټول سهولیات پکې شته کوم چې د ښو نه ښه هسپتالونو کې وي یعنې په پاکستان کې په ښو هسپتالونو کې د مور او د بچي د علاج دپاره د چارسدې هسپتال بلکل تاسو راتلی شئ خو دغه خواست کوو چې په خپل رویو باندې خو نظر وساتئ ډاکټر نه ګیله کوو په ډاکټر موږ تنقیدونه کوو ډاکټر ته موږ ردې بدې وایو خو زموږ چې کومې ذمهوارۍ دي پکار دي چې موږ خپلې ذمهوارۍ خو هم پوره کړو د پښتون ډیجیټل لپاره علب خان شیرپو چارسده